نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مسجد تعمیر پدې کې امام بخاری رحمه الله دو مسلې ذکر کړي. یو دا چې ترغیب ورکړي په تعمیر د مساجدو کې جماعتونه جوړ کړي او جماعتونو جوړولو کې اجر لري. دویمه مسله امام بخاری رحمه الله دا خي چې اسراف مباحات او دریانه اجتناب وکړي. جماعت جوړ کړي خالص د الله رضا لپاره چې پای کې مباحات ني په یو بل باندې فخر ني او پاغي کې ریاکاری ني. امام بخاری رحمه الله دی مسئلے لپاره سلور اثر ذکر کړي. سلور آثار: رنبه اثر د ابو سعید، دویم د حضرت عمر، دریم د انس، سلورم د ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین. دا سلور آثار ذکر کړي په دې خبره چې تعمیر د مسجد ضروری دی او تعمیر د مسجد کې د ریا او د فخر نه خپل ځان بچ کول دي. ذکر ریا سره او فخر مباحات سره ضیاء الاجر راضی د اجر او د ثواب نو ضایع کېدل وی. باب بنیان المسجد یعنی مسجد النبوی علیہ السلام. وقال ابو سعید كان سقف المسجد من جريد النخل وامرها عمر ببناء المسجد. دو آثار شو. یو دا چې ابو سعید خدری فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد چې مسجد نبی سقف المسجد من جرید النخل د مسجد نبی چت چې نو دا د کجرو د ډالو نو د شاخو نو. ٹھیک شو. علماء لیکي یو د جرید هغه ډاله ته وی چې پانی تلل شي او کومه ډاله سره چې پانی وی نه ته صحف وی. صحف عین سره نو هغه صحف ځان له شه دي او جرید ځان له شه دي. دا چت په دې کې لرګي اچول شو. اوس پورې اوس چې دا قیامت نه خیراله مال سوا شو په دې غرونو کې زنګ په دې علاقو کې دا کورونو چې وو دي چتونه د لرګو نه وو غټ غټ شاتونه بنشونه پکې پراتو او پاري کې غټي غټي لرګي او پاري باندې موږ ورته چاڼه وي. نو معنا دا عام لرګي واړه دا پیغور پاس په خاور واچوري چې کته خاور نه راغورځيږي. وامر عمر ببناء المسجد او حضرت عمر رضی اللہ عنہ په دور خلافت کې حکم کړو د مسجد نبوی علیہ السلام د تعمیر تجدید باندې. ځکه چې جماعت کمزور شو زوړ شو نو دوی ورته بیا هغه زاړه اسباب ورته نیوي کړو او نوکران یعنی کاریګران صناعین ته حکم او صانعین ته چې مسجد جوړ کړي. لیکن وسره وی وکنو الناس من المطر وکنو کی ګن قراتونه دي اکن الناس نو نجار ته بشي وکنو ځان ته نسبت ده. زدا جمعه جوړو ما وکنو الناس بچکوم ساتم خلق د باران نه ګرمه او د باران نه ګوره خلق ساتما. معنی دا شو چالک اسراف ګوره نکوما او دارنګي زیاده معلوم نکوما خودمره بس که چې پتا سسیږي نه. وکن الناس من المطر د خلق د باران او د تپ د نور نه بچ کوما. ویاکا ان تخمرا او تصفرا فتفتن الناس. نوکرانو توی ویاکا تاتوی ځان بچکا ان تخمرا چې ته دا جماعت رنگ کی سور رنگ سرا او تصفرا یا زړ رنگ ورکی
زړ او سور رنگ مور کوا ځکه چې دا دواړه رنگونه جاذبه دي او په دې سره د مزګزار خیال بدلیږي. هغه زمانه کې دنیا یعنی خلق دنیا دار نو دنیا پرست نو د دنیا نغي اجتناب کو او اره شی چې کم د دنیا طرف ته راغبو دغه نه بیزان بچ کو. منګه اوس په دې دنیا کې تمره راغبین شو چې موږ ته د دنیا لذایز دا لذایز نخ کاری. تو زموږ د جماعت په دې میراث کې څومره کار شوی دی او څومره زبردست غټي مټي دي خو زمونږه ټو خیال نه ورته ای وجه دا چې موږ په دې دانه چې موږ خښلو بلکې په دې اسرافاتو کې او په دې بے ځای زینتونو کې موږ دمره منحنک شلو چې موږ ته د دې سيزونو هغه ډول ډال نه ښکاري. لکه اوسره چې خدا نه خاص په بدکارۍ کې مختشي د بیا بدکاری او ته بدکاری نه ښکاري او که چېرته عمر کې یو ځل خطا شي نه ځان او تصور کافر ښکاري. کنه کې څو ګناه تیوشي چرتا نو بیا د ګناه نرسو ځان تصور کافر ښکاري. لیکن کله چې په عادت شي عادي شي پاره باندې بیا خو چسکې لټي بیا ته ګناه نه وي بیا پروا نه. فتفتن الناس چې تب امتحان او فتنه کې واچه خلق دوشو قال انس يتباهون بها قیامت نخي بداوي چې خلق به جمعهتون جوړي او داسي يتباهون بها پای کې به خلق ناز او نخري کې فخرونه وکي فخر وکي يتباهون او چې کنه مباحات کو پیژنې کنه زمونږ جماعت کې ډېر لوی کار شوی دی همغه خو 2 کروڑ ولا ګور بلې زما په جماعت کې وګوره ما دا لرګې د هندستان نه راوړې او پورا کلی کې داسې لرګې نشته او قالین دمره او داسې یتباهونا ثم لا یعمرونها الا قلیلا. ګوره تعمیر په 2 قسمه دی یو تعمیر معنوي دی یو تعمیر حسی دی. یتباهونا تعمیر حسی ته اشاره ده لا یعمرون کې عدم او نفی د تعمیر معنوي ده معنی په ګټو لوټو په تزیین و جمعات جوړ کی په چتونو باندې لیکن لا یعمرونها الا قلیلا بیا به نه آبادی دا جمعات مگر لګ معنی مزبنی ذکر او اذکار بنی بلکې طالبان مم منه کوي چې جمعات ته بنه راځي تاسو پر اتلو باندې جمعات خرابېږي. لا یعمرون الا قلیلا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایله بطور زجر و توبیخ دا حدیث دی د نبی علیہ السلام لا تزحرفن خامخا تاسو با خسته کوي دا جمعتنا کما زخرفت اليهود والنصارى لکه چې څنګه خسته کول با يهوديان او نصارا او خپل عبادت خانه آبه خستک مزیدار برکا لیکن عبادات به نه کول. تاسو جمعتون آباد کئ او حسی طور سره ظاهری لحاظ سره لیکن اصل چې کوم آبادی دا مسجد دا اذان دے مسجد کی با جماعت مزدے او پائے کی دعوت دین دے ناغ شی بنی. وشکن تاو مشکات کے بویل یاتی علی الناس زمانو لا يبقى من الاسلام الا اسمه آخر کی راضی مساجد عامرۃ وهي خراب من الهدى. دا څلور آثار شو او دای مطلب دا شو چې ترغیب په تعمیر د مسجد کې او احتراز د تزیین بے زینا احتراز د مباحاتنا او دریاکارینا. جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن حسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر اخبره ان الملك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ګوره مسره یاد کړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبی جو تو دا حضرت علیہ الصلات والسلام دا 60 by 60 شپیته غزا شپیته لاس دا
زرا کنه شپته لاس یو خوا شپته لاس بل خوا نبی علیہ السلام نرستو صدیق اکبر زمانه چې وناغه مختصره ونه و پای کې د تجدید د مسجد موقع نو ملاو شوی حضرت عمر رضی الله عنه چې ده خپل دور خلافت کې مسجد نبی کی تجدید وکړ تجدید معنی دا و چې 60 په 60 یو کما ایره د جمعات وا په اقی ایره باندې نیوی دیوال نه جوړ کړ او هغه باندې چت واچو او سمره صرف فرق داو چې کم ځای کې لړکی زاړ شو هغه زاړ لړکی تلری کړه او دای په ځای باندې نیوی لړکی راړل او چې صرف نیویواله وشي لکه زم په وطن کې په خاوي الکوي د کور چت سندم الونه وځګان اوس خو تاسو مړه مالدار خلک تاسو پته سو په معنی سو بنوانه خو زمون په علاقو کې په خوا داسې غربت وو اوسم دې علاقو کې داسې شته هغه چتونه چې کمینو هغه آی کې لړکی زاړ شي ويره موږ دا چت لیک سندو تاسو وطن کې چت ها شته تو چتونه سندو ندی هغه چت او سند خو پای کې څه زیادتونه کا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دور چرای بیا مؤمنین زیاد شو بزګزاران زیاد شو او جمعات چې کم دی هغه په تنگ شه د بیا دی جمعات کې توسیع کړه 100 بای 100 سل غزا تاسو خیال نه او پای وخت کې خم منقش قسم لرګي او غټي او کچ دغه دیوالونه مزین جوړ کړه او دغه چت چې کومه هغه د ساګوان یو قسم لرګي وي چې تاسو په دې نختر او په دیار باندې غالب وي آیت هندستاني لرګي وي قیمتي لرګي نه چت جوړ کړ بیا خلکو څخه خبرې اترې شروع کړې عثمان ابن عفان دغه جوابونه وکړه چې الکه یختلف الاحکام باختلاف الازمنه والناس اوس دی وخت چې د خلکو کورونه ډیر مزین دي زه الله کور دغه نه خ جوړ کما چې خلکو په دې ځکه کې د جماعت احترام برحالوي چې د توهین د جماعت په ذهن کې را نشي دا کوڅه د استا جماعت کته خاوري او واخه پکې پراتی لکه په خوا چې بس 17 وا د بیا به چې کوم د احمد مود لراشي چیله ولا خزه کپړې ستري کړی سار مختی او بیا د لمبل یو خزانه کنا خسته کړی او د راشي بیا په دې جماعت کې د وضو کې د به ما کپړې خرابې کې خاورو کې د به جماعت ته بیا ناراضي د جماعت دمره داسې خسته جوړ کا چې ستاسو کور نه خي او یا ستاسو کور مساوي شي مثال خو چې الکه راتون کې تا جمعه سپک ښکار نشي او پاری باندې عثمان رضی الله عنه دلایل دغه رسو ذکر کیږي وی عبد الله ابن عمر خبر ورکړي چې نل مسجد کان علی رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه په زمانه د پیغمبر علی السلام مبنیم باللبن د جوړ کړ شو د خختونه کچا خختوتا لبنوي وسقفه او چت دې مسجد چو الجریدو شاخ او ډاله د کجروي و عموده خشب النخل او د دې جمعستنه چې هغه د کجرو لرګیو ونه ودرولې فلم یزد فی ابو بکر شیا صدیق اکبر رضی الله عنه په خپل دور کې په دې کې هیڅ اضافه و نه کړلا چې څنګه وجود غسو وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه او زیاتواله را وست په دې کې عمر صاحب او جوړ کدا جمعه علی بنیانی هغه زړی ایری ته جمعه باندې هغه زړه ایرا چې فیات رسول الله صلی الله علیه وسلم چا په زمانه د پیغمبر علی السلام وا باللبن والجرید بخختو کچو سرا او پټالو د کجورو سرا واعاد عمودو او دوباره نوی کړي دغه ستنه خاشبن لرګي اوس دغه صورت څه زندرانه خبره
اوس دې کې دوه نقطې یاد کا زاد عمر و بنا ولا بنیانی. عمر رضی الله تعالی عنہ په دې کې زیادت راوښته او جوړ ک هغه زړی ایری باندې نو چې ایره زړه شو د بیا زیاده څنګه د جمعات ته او چې څنګه اوس دیک ما ایری باندې دیوال نو خطرې دي په دغه ایری باندې بیا دوباره دیوال نو خوځي زیاده څنګه راغی او دلته هم دي چې زاد فی عمر و بنا لا بنیان زکه چې لرګي خواغه دي دیوالونه دا کچاو خختونه دي ستنه عقد کجورونه دي چت هغه د جرید النخل لري بلا بنیانی وزاد جوړیږي نه یو حاشیه دا جواب ورکړي چې زاده په اعتبار د کیفیت د سقف ته حضرت په زمانه کې چت مندره او عمر له چت زاده معنی دا شوخه زیادت په اعتبار د اوچتوالي د چت شو ٹھیک شو یا معنی کې زاده علی هیئت بنیانه هيئت بنیان لکه دیوالونه لک ډبل شو او چتی اوچت شو نور پکې زونه کړ. دیمه نقطه چې د مولانا زکریا سیب لیکلې دا کې چردا لکه په دغه ترتیب سره نو بیا مسله حل ده. حضرت عمر زیادت کړو خدایي هغه ایره چې کومه درې جهاتونه لکه شرقي او غربي جنوبي دغه ایری په خپل ځای باندې لري شرقي غربي او شمالي دا په خپل ځای باندې الته خبر کومه البته جنوبي ایره چوا هغه تقریبا 2 صفه مقدار مخکې له وړله دا دیوال په خپل ځای دا په خپل ځای دا په خپل ځای قبلي طرف ته کوم دیوال وو هغه 2 صفه مخکې لا نو زاده علی بنیانه قبلي طرف ته وبنا علی بنیانه یره خواغه قصر یو 2 صفه مخکې لا لیکن اوس کم جمعات دے نو میرابی عثمان منبر عثمان هغه په میاس کې دی دو صفه مقدار داسې مخې ته اوسم دی د دې تحقیق نه معلومی چې د عمر سے په زمانه کې شو او نو علماوی چې دا په دور عثماني کې شو ځکه چې 100 به 100 دی 200 مقدار 2 صفونه 200 قبله طرف ته سوا شو هغه دیوانه ثلاثه هغه په خپل ځای باندې اشکال ختم شو ٹھیک شو ثم غیر عثمان بیا په دې تعمیر کې تغییر راوست عثمان صاحب او دا تقریبا د عثمان دور خلافت دا په دې شم کال د هجرت تقریبا فزاد فيه زیادتا کثیره بیا په کې خو زیادت راوست 100 به 100 کا 40 گز سوا شو کنه 40 گز هر طرف نو 40 استاد جمعه تمره زیادت پکې راغی کنه او اړیز لیکل دي محدث چې عثمان چې څوک به بیا همیشه نړۍ خېږي ورګه چې خط توصیف وکړو آی په خپل زمانه کې خط توصیف کړو او ته چې لاړ شې نو اوسم نخې پکشته خو ته زین لیک بخت خو ته ما سره دوزي انو باقاعده باب عمر باب عثمان باب علی حدود اوسم شته دا خیال ورته هغه نرستو
دا عثمان رضی الله تعالی عنہ کوم جوړ کړ دې کنه نو دا کتاب سلاړې التا نو دا زور جمعات اوسم زور حالت کې ده لکه او چې کوم نوې دی هغه نه زور دي دا زور دی زور حالت کې ده او کم ځای کې چې داغي بیا مخکې برنده شروع کی چترې دي اورې چترې دوی می چترې نو هغه کې چې کوم دن مسجد نبی دی حضرت زمانہ کې باقی داستانو باندې کلی مسجد النبی مسجد النبی مسجد النبی مسجد النبی تاسو اخکار چې د حضرت سے په زمانہ کې د جمعه دا حساب بیا د غیر اوس کوم زیادت شوی دی نو دور عثماني کې شوی دی خدا چترون روسو چې کوم شوی دی دا خو بیا روسو ترکیه وکړي خو کنه او دغه زمانہ دا او چې د شافات توصی تو ګورې نه حیران بشي او چې دا بل بابا راغل دې خو قیامت پورې د مخه جمعه جوړي چې قیامت پورې بیا څوک دوباره جوړ نه کی د خاصیاسي بنگلې روانه کړي مسجد نبی او د مسجد حرام توصی چې دمرا چې اوس کم بیت الله کې چې کم زیادت دی کوي تقریبا 10 लाख کسان په پای کې دنه ودی مثبت 10 लाख کسان یو طرف بل برای چې بل طرف وجود کې 10 लाख ان شاء الله 1 करोड़ کسانو زیب وشي بیا تاسو بیا سمه ده تا خیال دی ورته کنه اچھا جی وزاد فی زیادتا کثیرتا وبنا جداره او دغه دیوال نه جوړ کړ بالحجاره المنقوشه پاګټو توګل شو باندې مناقش نه مراد به توګل معنی کوخه لکه ګوره زم په وطن کې دا غټي وی کنه خدای انګران چې کله دا دیوال جوړي د دې غټو دا سوکې ماتي کی او داسې خستا مربع کی او بیا کی د سړی رانی او دا دې ارچا کار دې جنازګان چې دیوال چا پیره کی دا غټه وګوره کته چې پرتی دي اسی توجه دا څنګه لګي او چری په سیمټو لګي توجه ګورنه ته جوړ درچا خپل فن دې بابا نو دا چې توګل شوی منقوشه غټه والقصه او جسه کچ چونا وجعلوا مدو من حجاره منقوشه او دغه اغا ستنه د توګل شیو غټونه جوړ کړي وسقفه بالساج او دغه په چت باندې ساګوان لرګي واچو هندي لرګي دي چې د دیانم اعلی دي دا دیار دي کنه او د دې نه دې ته تاسو دیار وای کنه نختر وای تاسو دا نختر وای کنه دا یو کو پیوچی هغه څه تاسو پیوچ او دیار دا دیار دي کنه دا دیار ان نختر چې کوم نه هغه کې چور زیاتی کنه هغه بیا شي ده وګورئ خبرې کې نو لکه اوس ډالر کې چې دی دیات هم وی اعلی ده چای ته ساج وی دا اردو کو ته خلاص ساګوان لرګي وی والله اعلم دوباره جمعه جوړ شو رسو مسله را روان د عثمان ابن عفان ته چا خلکو خبره کول چې دا دمر زیادت ته وک دا دمر مناقشه لرګي دي او ګټه دې پکې خود داسې هغه یارانو تاسو حدیث نه دی اورید نبی علیہ السلام نه نبی علیہ السلام یمن بنا لله مسجدا بنا الله فی الجنه زه جنت کې دان خکو جوړول غواړم ذکر دلته د جمعات خجو جی باب التعاون في بناء المسجد وقال لي عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله الآيات باب التعاون في بناء المسجد خان باب دې په بیان د تعاون کولو په جوړولو د جمعات وقول الله عز وجل او بیان د دې قول د رب کریم ما کان للمشرکین مناسب ندی مشرک سرا ان یعمروا مساجد الله چې دوی د الله جمعتون آباد الایا یعنی اقرا الآیت بتمامها ګور علماء کرام صلحای امت هر کله چې مخکې د بنا د مسجد مسله ذکر شو دې ځکه دا یو وهم پیدا کېده د احمد په ذهن کې یا د بلال احمد په ذهن کې خفن شي کنه چرا هر کله چې دا جمعه جوړول یو مستقل عبادت ده او ذریعہ د
د قرب الهی دا نو پدې کې به تعاون د غیر نه اغستل ګناي یو سره چې جمعه جوړ کی شروع کی جو بس خلاصي به بس سره په کې تعاون نه کوي یاد دې د بل نه تعاون اغستی شو کې نه ګوره امام بخاری به تاسو کم ځای کې یاد اوای او یا به چرته تاسو یې راوای امام بخاری چې سره په کې ډونګه غوپوي کړه د امام بخاری مزاج سره له واقف کیږي امام بخاری اوس دا خی چې دا جمعات فقط یو سحر گل سے پیر کواٹ فقط دې جمعات خو نه لري دا خو د ټول محلي او د اهل اسلام جمعات دی نو چې هر کله دا د ټول اهل اسلام جمعات دی هر مسلمان لپاره کې برخه غستل دا پکار دی او کې کم بانی جوړي او پکې بل مسلمان برخه اچي نو دې به دغه نه انکار نه کوي التعاون فی المسجد تعاون بکی په جمعات کې بیا عبد الوارث مری سے با تعاون په دو قسم دی یو تعاون مالی دی یو تعاون صنعتی دی یو تعاون بدنی دی دای سره مستقل ابواب راغله اول تعاون مالی سره بیا تعاون د نجارین سره بیا تعاون د مټو او د خدمت سره نمانه شوا چې مسجد کې تعاون اغستې شي وی فرما التعاون فی بناء المسجد جواز تعاون امداد اغستل مدد اغستل په جوړولو د جمعات کې اوس عبد الجلیل دا پته نه لګي چې وقول الله تعالی ما کان المشرکین یامروا مساجد الله څه مطلب دی نو امام بخاری مزاج ته رسیدل مشکل دی هرکه چې تعاون ثابت شو امام بخاری وی چې دا جمعات چونکه د الله د توحید مرکز دی نو د مشرک نه پکې تعاون نه اخلي زکه چې ما کان المشرکین یامروا مساجد الله دا مشرک شان سره نه خایږي چې د جمعات څو آبادون کې جوړ شي معنا د جمعات نشي آبادولې د دې په مال باندې جمعات آباد نه کی او د مشرک نه به تعاون نه اخلي ها لیک صبر البته کیچره یو مشرک تعالی خامخ پیسر اوړي استاد محلي کس دی او سرور دی یا ستا په پیسو ناغستو کې دنیوي حالات بدلیږي بعض علما وی چې وایخلا او دغه مناسب ځای کې خرج کا څنګه په دې جمعات کې خو باترومونم جوړیږي ټټک خاني جوړیږي استنجا خاني جوړیږي څه خیال ورته د دغه هغه پیسې چې واغلي د جمعات کې په کې استنجا خاني جوړیږي لیکن دای په پیسو باندې هغه ځای باندې جوړه چې کوم ځای کې الله تصرف خوده کی زشابه ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا خالد الخزاعي عن اكرمه قال لي ابن عباس اکرمه مات ابن عباس سے بوي ولي ابن ورخل زويتوي علي انت معنی دا علي سو دا عبد الله ابن عباس زيو ابن عباس ابن عبد الله زيو نو ماته وی او زويتوي انت لقاء الى ابي سعيد لار سے تاسو دوارا ابو سعید خدری سخا او فاسمع من حدیثی کینه جای په درس حدیث کې استاد وګلیږي درس حدیث دا هم بیا رښتیا وای اوس لګی تا زلېګما خان زلېګما او کنه زمان مزاج کې دار ناراضي زما چې سیرو فی الارض
او چې کوم زی تا ته خسته سودا ملاویږي سودا واخله بس دا زما مزاج دی سیرو فی الارض خسودا چې کوم زی کې ملاویږي هغه واخله د دې وجنا چې ته دکان ته چلا شوې خشه راکا دینه خشه راکا دینه خشه راکا دته سحر ګلا ته تم د کوره بخاری ته وتلې کنه فکر د په بخاری پسې چې کوم ځای کې خو بخاری ملاو شه بخاری واخله خو شي کنده خپل زما مزاج دی الحمدلله زه په دې کې بخل نکوم لیکن د مولا مزاج نن سوا دا نه دی چې مولا مزاج زما طالب لاړ بل درس کې نه ته تلې څنګه ورته نزد دې بخل نه دی الله ما اوساتي ابن عباس خپل شاګرد او زوی ته وی چې لاړ شه ابا سعید خدری سے څخه الته حدیث واوره حالانکه عبد الله ابن عباس په خپل لوی محدث او مفسر فاسمع من حدیثی فانطلقنا منګلاړلو فاذا فی حایتن چې قتل مو نو دې په یو باغ چکیو خپل باغ کې یصلحو چې دغه اصلاح کولا اسلام مانسه کلکه وبې ورکول ناوی پولی جوړولې تاسو ته ناوی وای پولی جوړول کنه بوټو ته پولی جوړول زینو جوړول اصلاح کولا فاخذ من رادو من شیخ السلام علیکم وسلم الک ول راغلی ہے جی من ته پلار چلار چا ابو سعید خدری بتا حدیث بیان کی ښا زل صادر واغسته ترجمه کې بربندو صادر واغسته کار جامو باندې صادر داسي تاوک او سه اعلان کې خود او کې ناسته اراده علما ذکر کوي دا احترام حدیث په خاطر باندې زدا سے وکړل فاحتبا احتبا وکړلنګوټی چوي سمان شاه بیا شروع شو یحدثنا چمنګ ته حدیث بیانو حتا اتعالی ذکر بنا المسجد تر دې چراغ دې په بیان د ذکر کولو د جوړولو د مسجد نبی په ذکر د جوړولو د مسجد نبی حدیث بیانو پای کې د مسجد نبی تذکرہ رااله فقال كنا نحمل لبنه وعمار لبنتين دته تعاون فی المسجد امام بخاری زنده باد ته کنه وګوره دانه چې یو کس ګټه راړلې هر چا ګټه راړلې اور حضرت عمار ابن یاسر چو لبنتين دوی دو ګټه راړلې یا خداو چې دې طاقتور او بوج دو ګټو چتولې شو او چې څوک عمل زیات کی نو غل اجر کمی ډبل ملای ته یو خط راړي په جمعات کې او تعالی یو خط ثواب ملایي او چې یو سره دوه خط راوړي هغه ته دوه خط جواب ثواب ملایي او دیمه خبردار شاسیب لیکي شاول الله الله شاسیب لیکي چې دا لبنتين یو لبنا خپل د برخي یو لبنا لطرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تاسو کینې د تاسو په دې بم راړم دا یو نبی پاک ایو زما شو را روانه ماشاء الله او محدثین لیکي دا عمار ابن یاسر چې نو د انتهایی مطرفو نازک مزاج او خمالدار سره چې اسلام نه مخکې او دې بچره سار به یو جوړا غوستا او ماخام به بل غوستا سار یو صادر ماخام بل صادر او کله چې اسلام قبول کړ دا باغات ماغات خدلار پاتې شو بیا دې په فقراو کې حساب ده په دې فقر باندې دې فخر وکاو په دې فقر باندې فخر وکاو فرعون نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله دی ولید فجعل ينفذ ترابان هو نبی اسلام راغه عمار نه جوړي سندلې وقال یقول وی عمار افسوس دې پتا ہے عمارا تقتله الفئه الباغيه چې وجنی باندې لرا هغه فئه باغيه هغه ډله باغي يدعو الى الجنه
ويدونه الى النار سمانا دا سے ڈلا بھئی یدعوهم الى الجنت چو دوی بھئی بلی دوی لرا جنت دا ويدعونه الى النار وشکنا ويدعونه او بلی بداخل دی عمار لرا الى النار اورتا سمانا شوا دی عمار ڈلا باغیلا جنت بلی او د عمار مقابل ڈلا چدا آبدویلا جانم تبلی قال ويقول عمار بھئی اعوذ باللہ من الفتن پنانیوم د فتنونا اللہ د فتنونو ساتھی خدا دے گران دے عمار تاب وجنی فی آئے باغیہ حالکہ دا سوک دا زمانگا دی حاشیو چکم علی کرے دا آسانا حیات عمار کیوں بچنگی صفین کی دا معاویہ رضی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ پر رفقاو کیوں وچه رفقاو کی شا نو بلا ڈالا چوا اگر دا حیات معاویہ سے ہوا نو عمار سے خود معاویہ سے دا ڈالی نمبر دیں لہذا حدیث مبارک سے چه تقتلوہو او یو روایت ستقتلوکا الفئۃ الباغیہ تا به یو فتنه یو ډله باغی ډله بتا وجنی لہذا دیکھو د معاویہ سے د ډلې ډلا سمړ دی نو لہذا معاویہ سے معاذ الله ثم معاذ الله دے باغی اور ارچو حضرت علی آپ په حق باندې دیزه کې لوګو انداز سنت او جماعت یو جلک بیانو اگر چې جنگ صفین کې یو خالد دی یو خوا معاویہ دی رضی الله عنهم اجمعین دوار صحابه کرام دی شخصیات دی لیکن حق چې کوم دوار مجتهدینو یو مجتهد مختی لکه معاویہ سے او یو مجتهد مصیب لکه علی سے او حق چې کوم دین نو دا په لاس علی صاحب کېو اما معاویہ دے خطا خو بیا مجتهد نو ماجور ګناګار نو چې نو ناول داته کې یاد کا یدوهم سش یدوهم الى الجنه علی دلا خو معاویہ سے ول جنت ته بلی او یدونه الى النار او د عمار مقابل دلا چې معاویہ سے دلا شو هغه دې عمار له ورته بلی نو صحابه داین الى النار څنګه شو صحابه کې یو ډله دایله جنت شو او بل دایله النار شو نو دې کې اشاره شو داین الى النار دا په اعتبار د اصل حقیقت چې دوی مختینو لیکن هغه چې کوم په ظاهر نو هغه دای ال الجنت مجتهدینو کنه هغه دای ال الجنت لیکن په نفس الامر کې هغه خطا شو دا یو خما دا ما شو دتا حاشیه نبار الله نړلم ما تاسو حاشیه ویل دیو توجی الفئۃ الباغیہ نکم باغی مراد دے یو باغی خارج عن الدین وی یو د الباغیہ د بغیۃ الندی د بغان نه او چې بغیۃ النشی نو الفئۃ الطالبۃ لدم عثمان بشي نو دی له وجنی هغه دلا چې الباغیۃ لدم عثمان چغه اډلا د معاویہ سے دا او دلته مراد باغین مراد سره الطالبۃ لدم عثمان لہذا هغه من بغاوت په معنی سره نه دوشو درېما یو نقطه دا ما په خاطر زمانه کې یو کتاب کې کتلې ده او هغه دا چې ته وګوره یقتلوه الفئۃ الباغیہ الفئہ موصوف دے باغیہ صفت دے
نو دین معلومی چې او تاسو ډله به وجنی چې هغه اوس نه باغیه ده دا چې ډله به وجنی چې هغه باغیه ډله ده نو الکه کې معاویه سیف شي نو په وخت د جنگ ځه موږ به چې باغیو کې داخل شو دا ډله خود اوس نه باغیه وا چې هغه ډله چې وا د عبد الله ابن سبا ډله وا هغه منافقینو ډله وا او هغه منافقین په فوج د حضرت معاویه کې داخل شو او اندر کې بیماری چې هغه سنور وا خو په ظاهر معاونت ته معاویه سیو کو او اصل هغه ډله وا چې د کوم ډلې د لاسا لکه مثلا دی زمانه کې په یو جماعت کې سم منافقین دن نشي ورغه خپل کاروبار شروع کی نو نسبت خو بل ټول ډلې ته کیږي حالانکه په هغه ډلې کې به بعضی افراد دن نشي ورغه توپ دي پاره اوس به پوښوي نو لہذا وجنی به دلرا یو ډله دا څه ډله چې باغیه ده هغه باغی د حق نه ده چې هغه د منافقینو ډله ده او دا صحابه به اغیله بلی جنت تا او اغیب ولا بلی نفاق تا چور دے اس اشکال ختم دے دا معنی خشی انشاءاللہ بدے کے اشکالات ختم شي او دیمه خبره کومه مخکې ویل لکه دغه شي نو بس ټیک د پیغمبر اسلام ورته ویلي دي او بعض خبره دای چې مشر اولاد ته ویل شو کشران نشوي زمونږ استاد غیبوي لکه یو سړی خځه ته کنجره براوړه کنه ای کنجره ها بیا غوې خدای شي رچې کنجره براوړه او دې جنې دې خځه زوی کنه نو کیا ورته وی چې لکه ولې کنجره مورته زما خپل چې ونته وی نو هغه خو خاوند خځه ته ویل شي نو ته خو زوی نو ته مورته څنګه کنجره یو پلار خپل زوی ته احمق انو دیغی زوی خپل پلار ته بیاوي چې احمق ساته زما بابا احمق ویل چې ته احمقي دا خبره به مزیداری احمد تا مخکنا باب الاستعانة بالنجار والصناع بأواد المنبر والمنزل باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد المنبر والمسجد امام بخاری علیہ رحمت دا باب راوړی دی تا محدث جوړی کنز العمال کی یو روایت دی ما څنګه چې کنز العمال دی 273 صفحه دا هم جلد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی جنبوا مساجدکم من النجار والصناعين الکان خپل جماعت د نجار او د صناعنا وساته نجار هر هغه چاته وی چې کار د لرګي کوي دوزګران شو او صناع تامین بعد تخصیص دی هر کاریګر چې هغه لوهار دی چې هغه بل دی او چې هغه بل دی او چې هغه بل دی حدیث کرا دی جنبو مساجدکم من النجارین والصناعین خوشوی جماعتونه بچ وساته اوس امام بخاری وی استعانت جائز دی جماعت کې د نجار نه چې نجاریت په جماعت کې وکي او صناع او د عام کاریګرانو نه چې په مسجد کې کاریګری وکي فی اعواد المنبر والمسجد نو اعواد المنبر نجار سره شو والمسجد صناع سره شو الکه خو ته چې جماعت جوړه په خامخبا ترخص چلے عرب چلے یہ وقت مشین دے غرار بخیجی جماعت کی رفع صوت منع دے او جماعت تنظیف پکار دے تو پکی لرگی غورزے کا تو بوری بغورزی گی او کہ خاص کنو ٹسا خاص او ماتے او کل بسکے جماعت کی حرمتی دا
با خو جوړیږي نه چې دا جماعت جوړ کړي بیا په کرینونو چت کې راړي د تکې دي خدا خو په خامه قدم نه کی مقصد امام بخاری ځان می پوکه طالب جانا تاسو د پاره ډېره مشکله ما د پاریس مشکله نه ده د دې وجنه چې زما عمر سواري د تاسو نه امنګ په خپل لیدلې دي امنګ باندې مشکل نه ده جنبوا مساجدکم من النجارین والصناعین حدیثو امام بخاری چې نجاریت او صناعیت دو قسمه ده یو نجاریت للمسجد ده یو صناعیت للمسجد ده نجاریت صناعیت للمسجد فی المسجد يجوز یو ده نجاریت لنفسه صناعیت لنفسه فی المسجد لا يجوز لکه جمعه دکان نه ٹھیک شو من چې څوا کې واړو زم په دې علاقو کې چې جمعهتونو دا دوزګر به اکثر د جمعات یو کونې ته ناس پو او دې به الته کې د خلکو کارونه کول حق کسبیانو کنه چې چا کټ په روان شو جمعات ته بیراله لکه دا فوزو په جمعات څو خاصه موږ کو ته بازو اچو ونه شو کنه انګر به یو خوا جمعات کې پټای خوا او چا په لور راغی په جمعات د جمعات په ایریا کې دنه پټای و زم په زمانہ کې موږ لیدل خپل علاقو کې جمعات کې دا خیال ورته کنه اوسم دې ورته کې دراسي د جمعات په یو طرف ته وو ان الت نبی علیہ السلام جنبوا مساجدکم من النجارین والصناعین ہمارا ادا شو چې دکان پکې ما چوي اګه جمعات ضرورت راشي بیا خیر نه پکې وکړي امام بخاری تطبیق به حدیثو مو لوی سره دی امام بخاری آواز منبر د منبر پوره تخته وبي قال حدثنا قتيبة چرت لاړي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عن ابي حذاء عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امراه نبی اسلام یو سره ولېګا یو خزه ته قسمه کې تیر شوی دا او نبی پاک مری غلام کې نجار خپل غلام دوزګر ته حکم وکا یعمل لی اوادن چې جوړ کې ما د پاره تختی اجل سوالیهن چې زو په کې نما دا منبر دا درې پوره یو چتوالی د خپود پاره شو بل الناس ته شو او درې می سره تکیا لګول شو شابه شابه قال حدثنا حلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الوحيد بن ايمن قال حدثنا به عن جابر عن عبد الله ان امراه قالت یو خزوه چاوی یا رسول الله الا جلک شیان آج جوړنه کم طالب پر یو شی کرسای تاخذ علی چې ته پکې نه یو بیان کړي فین لی غلام النجار زما یو غلام دې دوزګر ها ترکان قال حضرت ان شیتی فعملت المنبر کی چرستا خوخی بیا جوړ کمال ر منبر اځه تختی سر وسوکم او منبر جوړ کا اوس دو حدیث رااله او باقی حدیث کیو باس رسول الله او دیم حدیث کراغه ان امراتن قالت یا رسول الله اول حدیث کی نبی علیہ السلام سره لګل یو خدتا خپل حدیث کراغه چې دا خضر اعلی او نبی پاک ته وی او سو تطبیق تعرض راغه او تو رسنه حدیث په ذکر کې رسو ده او په حقیقت کې اول ده اول را یو خدا او نبی علیہ السلام ته وی زتاله یو شی جوړوم چې ته پکې نه بس لاړه خبره د زمانه چې تیر شو دینه تاخير شو نبی علیہ السلام کا سولېګا چې تا چې ویلو چې زما غلام نجار دی پای جوړ کړ کنه دیمه خبره دا دیم تدبیر د خذوی چې زتاله یو شی جوړوم الا اجل لك شيئا تقض عليه اتال یو داسې شی جوړ نکم چې ته به کینې دا خلاړه نبی اسلام ورپسې کاسولېګا چې هغه نجار ته دی وایا چې اسی شی تخته دی نه جوړي بلکې اواز المنبر دی جوړ کی په دې کې څه ښکار نشته زشابه
باب دې په بیان د فضیلت تاغه چا چې جوړې جمعات یوم ملت دا من بنا مسجدن چې دا چې کوم دې تاسو ول سره خان تاسو مطمئن یې او دې خلک کنا کله چې کوم دې نو چترال تزي او چرته کله وځي کنه اره دې لپاره په مزاج کې خلکو تیزی پکاره ده کنه یار دا زه په سړی سینې ناسي او بیا چې کوم دې نو فرحان نور په سړی سینې ناسته نو بهرحال من بنا مسجدن چې دینو دا شرط دی او جزای مقدره ده من بنا مسجدن تشو کنا نو مالو من الفضل من بنا مسجدن مالو من الفضل هغه څوک چې جوړ کی جماعت سمرا اجر به داغي بس من بنا مسجدن مالو من الاجر مالو من الفضل ایله بفضل سمری اجر به سمری دایتا ته وي اوس وای شاب منډه کا قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر ان بكير حدثه عن عاصم بن عمر من قال حدثه انه سمعه في الجماعه انه سمعه خجي اخبرني عمرو خبر را کما عمرو ابن دینار ان بکیرن حدثه بکیر صاحب دیتا بیان د مسئلے اوکا چن عاصم ابن عمرو ان عاصم ابن عمر ابن القتادہ حدثه انه سمع عبید الله الخولانی عید عبید الله الخولانی نے تپوسو کا کہ انه سمع عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ عید عثمان ابن عفان دا حدیث خورد دے یقول فرمائل من بنا مسجدن هرغه چا چې جوړ کو جماعت قال بکیر وی حسبتو زګمان کوم چې انه قال دی عاصم زما شیخ ماته ویلو یبتغي بی وجه الله چاغه چا چې جوړ کو یو جماعت چې لټي پاغي سره طلب کوي پای سره رضا د باری تعالی بن الله له مثلو فی الجنه الله بجوړ کی دلرا په مثل دې یو کور په جنت کې دا حدیث دلته مختصر دی او ان شاء الله مسلم 201 کې دا حدیث تفصیلی را روان دی مسلم جلد اول 201 کې من بنا لله مسجدا من بنا لله مسجدا هر هغه چا چې جوړ ک الله رضا دې پاره یو جمعه بن الله له مثله فی الجنه الله بدیله جوړ کې مثل دې کور په جنت کې مړې مې ناس ده د دې تقرینو کو ټیټ هغه نقصان وشو هر ډیر زبردست تقریر کړو یو ځای کې او تقریرا وګورم شو بیا ډیر سخت زړه کې تپش پیدا شو ګورم اس کار خراب شو دا صفحه 201 مسلم اول تاسو وایي چې مولا وسګار پرون یو ځای کې بیانو مخکې کوم بیانو هغه مخکې کوم بیانو اننم دي الګ مې پری دا 201 صفحه باب فضل بناء المساجد والحث عليها دا حدیث دے دا بکیر وان روایت منگوے آخری روایت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له فی الجنت مثله دیکھ شو دا تفسیر دے چاچ دا خدای رضا دے پارا کور جوڑ کا آخری صفحہ نو اللہ بدیل پا جنت کی دی پا مصر کور جوڑ کی
اوس دا مثلیت په کوم اعتبار سره دی سو کوئی دا مثلیت په اعتبار د کیمیت دی او سو کوئی دا مثلیت په اعتبار د کیفیت دی کیفیت لکه حسن چې څنګه خسته زې جوړ کی دا سے خسته محل بدل الله الته جوړ کی کیمیت مقدار دی کہ سل پر سل جوڑ کے نہ سل پر سل میں ملاوی گی جاؤ یو مسئلہ شو دستا حاصل کړي په دې بیا محدثینو ډېر بحثونه کړي دي چې حدیث کې راځي چې اوسره الله رضا دې پر دمر جمعه جوړ کی لکه دا مرغه جاړه الله پر جمعه جوړي جنت کی ځای ورکی حالکه نره ونه پنجره جوړه کینو بل اجر ورکی علماء کرام فرمایا کہ کوم روایتو کې چې د پنجره ذکر دی مراد دی غینا هغه تعین د جهاد ته قبله دی لکه دی باز اٹھلو کتاب ځکه په لار باندې سفر چې کوي باز اٹھلی وی الته کې جمعهتون نه واسه سو خستیخي د میرا په شکل باندې بیا زیاده سفر کړی الکه دا میرا منه قبله دی خو نو دا جمعه څخه کنه په شکل څه په شکل دا جاله د مرغه اتاوین د قبله شو خو اوس سوال دا دی چې اوسره جمعه جوړ کی سمره خستا دمره خستا کو الدا سمره سل پسل جنت کی کور نو کہ چاہے اسری جماعت نہیں جوڑ کرے ناغل و جنت کی کور نہ ملائے گی آپ میرا کی باتیں کی گی دیدی یو ترجمہ ډیره مزیدار ده چې یو زما شی لیکل دي چې مثلیت فی الکیفیت ده یا مثلیت فی الکیمیت ده او زوی ما یو بزرگ عالم لیکلی دي چې دا مثلیت په اعتبار د فضل ده چاہے فضیلت ہوئی من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله فی الفضل بیتن فی الجنت او دا کور دے مخافت کور دے دواړه خفت باندې جوړ دي پلستر شي دي ټیلون لګیدل دي خو دا کور دې کور نه افضل دی دا کور دې کور نه افضل دی الله تعالی په جنت کې چې کم کور درکې هغه د نور کور نه افضل دی دې اشکال ختمي لکه چې څنګه دا جمعات افضل فی بیوت الارض دے دارنگی باللہ دیسل جنت کی کور افضل من بیوت الجنت ورکی شکار ختمی سبی سرا خوب دیبانی بیا بل اعتراض دیں اعتراض دا دے چی من بنا للہ مسجد بنا اللہ علیہ مثل او فی الجنت یو کور جو کہ یو کور ملاوی گی قرآن چی من جاب الحسنت فلو اشرف صالح حالت یو په لس دا دلته حدیث کې یو په یو دی یو کور جو کوي یو کور په ملایږي بعض علما وایي چې دا حدیث مخکې دا نزول د آیت نه دی آیت رسول نازل شوی دی دا مخکې او څوک وایي چې نه حدیث کې بیان د عدل دی او په قران عظیم کې بیان د فضل دی دلته ذکر عدل دی ورالته ذکر فضل دی لہذا اشکال اس مخی منڈا کا گورا علماء کرام ابن ماجہ صفحہ 54 ابن ماجہ صفحہ 450 پائی کی دا مسائل ذکر دی کمال ابن ماجہ پای کې دا مسائل ذکر دي چې جمعات کې 22 زونه مکروه دي یو ځای مکروهات نه دا دي چې ته په لارې روانې تاسو خلور دي او توره دا تبر دي او تاغه تیر طرف تاسو نیولې روان هغه لور دي
لاس کې نیولې داسې روانه دین منع کړی دا ولی جمعه د اجتماع زیره نو چې تاسو غلور دغه سین خو دا څوک چاله لګي نو تبه خرج سره زخمی کړي اوس ابن ماجی چروین چې راځي چې په جمعه کې وزان سره لندا تورا نوکدار شی بنوړي نو سالکه چې نوکدار شی نوړي چې لور د سخی ذمہ داری مول راغله الور د بار کې خود او تنه لاري مزلا چې د خیره واپس راځي نو لوکونه بدر سره سره پراتی امام بخاری فرمای دغه نه ممانعت نه ده بلکې معنی دا ده چې لور جمعه ته موړه معنا داسې طریقې موړه چې بل په زخمی کیږي او چې څوک د لاس کې نیولي او د چان زخمی کېدو خوف او خطر نه نو به شک وړل شي دا ګوره چوروینجه صفدا دا ابن ماجه دا بوینجه راغه ادا چوروینجه شو دې دلته ذکر کوي تا باب ما یکرو فی المساجد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تبتغي في المسجد یو لا يتخذ طريقا ولا يشر في صلاح ولا يقبض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم ني دا فاضل ولا يتخذ سوقا اصلهم خرڅوي دا چوروینجه بیا وګور ځان لا امام بخاری وی چې نفس اورل من نه دي زخمی کول من دي نو پسو کې لاس کېدا بس یاخذ بنصول النبل نو واضحلی پس زرا هغه نوک سرا هغه پل هغه دهار هغه سوکد دلندې اذا مر فی المسجد چې جمعات کې تیریږي وحسن دي شابه قال قلت لعمرو ما عمرو بن دینار ته اسمیت جابر ابن عبد الله تا جابر ابن عبد الله نا اوریدو یقول چې مر رجل فی المسجد یو سره تیرې د په جمعات کې و ما وسام ایسر لندوا یقیني غشو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم امسک بنصالها اونی ودید سکینا معنا شوا مرور جائز ده او چې قوس په مثال نه ملي وي اګه قوس په مثال نه نیولي بیا مکروه دي چې جمعه کې داسلار شي آسان باب المرور فی المسجد باب دې په بیان د تیرې دو مرور کول په جمعات کې مسئلہ دا چې جمعات کې مرور څه حیثیت ده او مراد د مرور نه لکلار ادا د غرونو کې می خدا زمو جمعات منهم نه ده لکه بار خلک داسې دن راشي داسې دی ورنوسی مکه خدا زبردست لار وا چې دا کمرې نه وی جوړې مستورات هم دې دنه نه داسې کمرې جوړ شو الله په فضل او کرم سره بغلار بند شو نو بعضی علاقو کې په جمعاتونو لارې وی نو اوس مرور فی المسجد په جمعات کې لار جوړول دغه څه حیثیت ده ائمه ثلاثه فرمایي چې جایز دي احناف فرمایي چې ناروا او مکروه دي امام بخاری چونکه ائمه ثلاثه تایید کوي او چې دا جایز دي او چې احناف دي آیو چې دا جایز نه دي الا للضروره ځکه چې زمونږ شامی جلد اول 485 صفحه احکام المساجد کی لیکلی تھی چې جمعات کی طریق عادی جوړول
دا سخت ترین گناہ ده او په دې سره د جماعت بے حرمتی راځي 485 شامی احکام المساجد کی بیا وګورئ جی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الوحيد قال حدثنا ابو بريده ذات بن عبد الله قال سمعت ابو بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ ولا لسانها لا يقدر في قتله مسلما. حدثنا ابو بردة بن عبد الله من ته روایت بیان کړ دے ابو بردا چې زید عبد الله دے قال دې سمعت ابا بردتا ما اريدو د ابا بردنا عن ابي او هغه نقل کې د خپل پلارنا عن النبي صلی الله علیه وسلم عرب ذکر کې د نبی علیہ السلام دا سند چې کوم دی دا ډیر ګران سند دی په دې کې د بلال احمد غوندې خلق خوږي چې دې کې دوزر ابا برده راغی حدثنا ابو برده ابن عبد الله ابو برده ابن عبد الله دا ابو برده سمعت ابا برده ما دا ابا برده نو اوریدل هغه د پلان ذکر کړي ابو برده چې زید عبد الله دی دا زید عبد الله وی چې ما د ابو برده نو اوریدل چغه نقل کړي د خپل پلان نه خدا سوق دی تاسو خیال راغی ابو موسی الاشعری رضی الله عنه زید چاغي تب ابو برده وی او نوم عامر دا عامر زوی عبد الله دی او بیا د عبد الله زوی ابو برده دی چې نوم برید دی چې کوم بلال وسویلو بلال حدثنا ابو برید ویلو کنه برده نو ویلی یا شو دکته یاد شو حدثنا ابو برده د دې نوم برید دی د دې نوم برید او دې ته ابو برده وی دوی زوید عبد الله زوید ابا برده چې دغه نوم عامرو هغه ابا برده ذکر کړي ته ابو موسی الاشعری نا چرانه پیه قدی دې کې دا سند چونکی ګران دی نو صف 69 راواړه وا الته کې به ان شاء الله تاسو دا مسله حل شي صف 69 بالکل سنٹر 585 نمبر حدیث حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان اذكر عن ابي برده ابن عبد الله ابن ابي برده عن جده عن ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم حدیث بیان کوم ته ابي برده چنو می برته زید عبد الله دے عبد الله زید ابي برده دے چنو می عامر دے عن جدي دا ابي برده د خپل نیکنه ذکر کړي هغه ابي موسی الاشعري دے هغه ابي موسی دا د دې برده نیکه دے زکه چې د عامر پلار دے برده ابن ابي موسی ٹھیک شو کال ختم شو او کینی بیا ابن ماجه وګورا اور هغه کی 276 باندې دا سند خسته حل کړي 276 جی اللہ اللہ حاجی اچھا
ګډ ورشو بیا به درته وایم بهر حال شه دا یو د خوږی کې خپل خپل نمونه بیل بیل لیکلي دا دغه دې ګوره شته سبا 276 کې رمبه حدیثو دا دویم نمبر حدثنا علی ابن محمد قال حدثنا ابراهيم بن عيينة حدثنا ولي بن صالح عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه اوس ګوره دې کې هغه ابا بردرانه مخکنه نو عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري یہ مخیدہ ہاں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مر في شيء من المساجدنا هر غسو چې تیریږي په یو لار کې د جمعهتونو زمنګنا او اسواقنا یا د بازارونو زمنګنا بنبلن په رشي سرا فليأخذ لان صالحا لا توتوا چې دای سو کیتا لا یاقر بکفی مسلمان زخمی دې نکی په خپل لاس مسلمان لرا دې څه دانی چې په خپل لا لور دغه سنی ولې د لاس نه هغه څوک چې په مسلمان ته ورسي جی باب دې په بیان د جواز اشعار په جماعت کې ابو داؤد شریف دې او زوجت تبیاوی ترمذی شریف تا ایک رضی اللہ تنشد الظالتا ایو روایت کې ولا تنشد الشعر فی المسجد الکا نا انت تنشید الشعر فی المسجد اشعار وینان حضرت په جمعات کې منع کړی دا جمعات کې وخت اشعار نه وایي امام بخاری فرمایي چې اشعار ویل په جمعات کې جایز دي خو اشعار په دوه قسمه دي یو اشعار د خرافات والدي یو اشعار د واعظ او نصیحت د واعظ او نصیحت اشعار په جمعات کې ویل شي په خپل پیغمبر علی السلام په جمعات کې وزیر تیار ک حسان ابن ثابت تا او بیا باغی ته چې دی باندې خېجا او اوج المشرکین او روح القدس ما کا نو معلومه چې اشعار جائز په جمعات کې ویل جائز دي وبي قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري دي اوریدو حسان بن ثابت الانصاري نا يستشهد ابا هريره چې دې طلب د استشهاد کو د ابا هريره نا یو معنا ځان له ابا هريره گوا کو یا قسم ورکو ابا هريره تا او انشدک الله تعالی الله پنم قسم در کوم هر سمیت النبي صلی الله علیه وسلم یقول اتا اوریدو د نبی علیہ السلام نه چوي یا حسان اے حسان عجب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورک جواب مشرکین تعالی طرف د پیغمبر علیہ السلام نا اللهم ایدو بروح القدس اے الله مدد کی داسان په مرګتیا د جبرئیل امین یا په خپل امداد خاص قال ابو نام بیا ماوریدو مانس شو حسان بن ثابت په اشعار وی چاوته جمعات کې اشعار وای هغه نبی علیہ السلام ماته ویل اجازه را کړ وینو ویل ابا اوره سبرانی استاد په خدای قسمی ترشتیا رشتیا وایا تا د نبی علیہ السلام نه اوریدو کې نه زما په بار کې بیا ما بالکل اوریدو خو دې کې دا خبره ده چې وام دې کوم ځای ډب دي چرته نه خېږي ونه شو کنه لکه لیکل ابا بردوی ته نالکه مساله ده اشعار فی المسجد اشعار مسجد کې حدیث کی جمعات نشته ده حدیث کی پورا حدیث کی ذکر د جمعات نشته ده نو تاسو پته امام بخاری مزاج آسه کوي استدلال بال خارج کی تا په مطالعه مجبور کی تا نه محدث جوړي نو دغه حدیث کوم ده بخاری شریف 456 کې راځي 456 کې راځي تراواړه
456 تا کو تلانے کت سر کی حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن مسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد وقال كنت انشد فيه وفيه من وخير منك ثم التفت الى ابي هريره وقال انشدك بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايد بروح القدس قال نعم اشتكي نشته او ما اشعري مر عمر في المسجد وحسان ينشد حسان باشعري خبر اخلاص شو دارنګ د حدیث نسائم ذکر کړی دی په صفحه 83 صفحه کې نسائی کې البته دمره خبره یاد کا چې موږ ویلو اشعار جائز په جماعت کې جائز هر چې اشعار خرافاتی دي اپ جماعت کې حرام او ناجائز دي واغه تفصیل ان شاء الله تاسو په ترمذی کې راشي او ابو داود 2 حصہ او 335 صفحه کی روایت ہے کہ ویدر سره نږدې راکا 335 صفحه ابو داود کا دیم جلد ما ویچ دا 335 کې وځه چته والا الله ولی ذات 323 دا ذرا ہے زما ټیم دې کې بچ با ګورا باب ما جاء في التشدق في الكلام درزل باب ما جاء في الشعر لا يمتلي جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلي شعرا قال ابو علي بلغني عن ابي عبيد انه قال وجو ان يمتلي قلبه حتى يشغله القران وذكر الله فاذا كان القران والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئ من الشعر وان من البيان لسحران تفصیل است دو قسمه شان شو شکار ختم شو جی باب اصحاب الحراب فی المسجد باب دې په بیان د ذکر د خاوندانو د نیزی په جماعت کې اوس بدا باب بخاری نو باسی دا باب بخاری نو باسی هر یو مکتبی ته سکسان رال طرفنا او جماعت تاثر کی سٹی د جہاد پر مضمون اشعار د جہاد پر مضمون کتابونه چې د جہاد مسائل پکې تک کراچۍ نه یو کتاب شاشو هغه کې دجال کون ہے کہ کیسا آئے گا ما کتل نه دا کتابونه د مکتبې نه وړل او ورته استاد اسنوي خوينده ستاسو مکتبه کې بداسه کتابونه نه چای کې دجال ذکرې پای کې د جهاد ترغیبات وغیرہ وغیرہ انا ما ته چای نو ما وخت راشي چې بیا په قران سورته انفال توبه او احزاب او سوره محمد او دا سورتونه به تیمو باسي چې د دې ضرورت نشته چې دهشت پیلاري الله والله اصحاب الحراب في المسجد بیا بدا بابو باسي حراب د حربتن د حربه نيزي ته وای حالکه نيزه بازي کول په جمعات کې ګوره دې ته د جهاد ته نه چونکی جهاد یو اهم ترین حکم دی تاسو مشکات کې ویل دی وذروه السنامي الجهاد ذروه السنام الجهاد دی هغه شی چې پاغي باندې اسلام سوچتي ا جهاد دی اید پاکین خطبه صحابه کرامو مجاهدینو په نه کې jihad لپاره د جماعت په دې سین کې سچل کو ها
دې د بازي کولا ایت سترن نه غي ته بل څه وای کنه ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه عاشی توی عاشی طالبان چې د جهاد مشرق کوي ته ګوري نبی علیہ السلام نے کستا عاشی کستا اجازه ته وګورم نبی علیہ السلام را وګورم هغه سردار سے لاس عاشی دلته کیسه کیه خو دې دنه کتل دا بل ځکه بتاته خي خو دې د سره دمر ثابت شو نه زبالي صحابه کولا حضرت تماشا کولا بیبي ته مې چې تماشا وکړه بیا په دې سره دمر شکایت دی قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ده وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن شکر چې من راغل د شکار ختم دی الګه نارینو لپاره خود ته به هر صورت قتل منع دي د زنانو رجال ته قتل کې داسې زنانې چې هغه مشتهیه وي او دغه په فتنه کې د حقوق خطرات وي لا ينظروا او چې غیر مشتهیه او مأمونه على الخطرات وي ينظروا فراش منها الى اخره ٹھیک شو مسئلہ حل شو جی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن بن سعد عن صالح بن قسام عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم یوما ما لیدلو نبی علیہ السلام یو رضی اللہ باب حجرتی په دروازې د کمرې زما والحبشة يلعبون في المسجد او سودانیان حبشیان چو ایلو به کلی په جماعت کې هغه لوبه مباحه چې مشق د جهاد ورسول الله صلی الله علیه وسلم یسترنی بردائه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ز پټه کړو ما خپل صادر انظر الی لعبهم چې ما دغه لبو ته قتل یعنی پرقه مې چولې و ٹھیک شو کنه نو ما ته قتل او دا نظر د فتنې نه ما زو ما ته یو مرګري یو صدر په خوانه زمانہ وا او ما مشکات وی ان یو مرګري کالجو داغي چې ګوره قتل جایز دی عاشیا به چې قتل ما بالکل جایز دی خو چې مور اولاد ته ګوري امی خو مې پدې دراسه کړه ما بالکل قتل جایز دی خو چې مور یې خپل بچو ته ګوري عاشیا زمونږ مور خپل بچو ته قتل د دې کې څه ښکار دی تخیل ورته مولانا صاحب زاد ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب ورانشا قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي عليه السلام والحبشة يلعبون بهرابهم اور حبشان چو اغیلو بکولے پخپل نیزو سرا په جماعت کې د دویم رواج سره مطابقت فی الحدیث راغی او بیا مسلم کې په تفصیل راشي 292 صفحه کې مسلم 292 صفحه او حضرت عائشہ فرمایي ما هغه پورې قتل چې سو پر زستړی شوی نو ما او چې خستړی شوم ان بیا ما حضرت مسکا نبی رسول الله عزت ټیک تا 291 کې زمونږ روایت ده 292 کې لیک سوا ده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وانا انزل الحبشة هم يلعبون وانا جارية فقدروا قدر الجارية العاربة الحديثة السن دیم روایت يسترني بردائي لكي الى لابهم ثم يقوم من اجلي حتى اكون انا التي انصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على الله ٹھیک شو کنا آگے پوری ولارو ما قتل سوچو ظلم ستڑی شوی چو ستڑی شم حضرت بس میں جی بس نو دینا معلوم شوا چخبل بی بی لبا کلا کلا اسرم محبتی خبریم گئے دا چی اکدم دستر کی وقت کلی اور دام میں 4 وقت چاپی کہے ونشو کنا علا بلی جوان تینی بلیان سلی دلی مخیرہ
باب دې په بیان د ذکر د بی او د شقا په منبر په جمعات کې ګوره دا تاسو فقہ ویلي دا او کینی فقیانو ته متوجه شئ فقها زرا ذکر کوي یو بیا په جمعات کې دا چاغه ته ایجاب قبول عقد وي یو احمدین دوار یو بل ته مساوي او کنه دا خبره یاد ساتي غب خبر نه ده یو کتاب د ما نومره خدما مکتبه کې دی د کوټه کې عالم خبره کړې و بیا ما واغست بیا ما مطالعه وکړه نو هغه یو کس دې ډېر بدکاریان په دنیا کې کړی دي اوسه توبه وکړه به کتاب لیکل دی نو هغه وی چې بعضی زنانې په زناو باعث شي حالانکه خاوند دی وی او خاوند خمزدار وي واغی سبب در رجحان بدکارې ته سو اسباب بما سره چې څومره زنانې ملاو شي دي راي بداوي چې تانه زم خاوند خو خده په موږ سره چې ته په ټوکو خبره چرتند کړي نمنګ د دې په یعنی دا اوګیو مونږه چې موږ د بل مخ د بل شونډي او د بل چهره په خندا وکړو نمنګ دې غپ له تاثیر راځي دا خیال ورته کړه باعث د بدکارۍ ستا غپ ته نور زمونږ سکور کې کمی نشته نو بیا غي داسې مسائل لیکلي نو خیر بهر حال دا خوش اخلاقی دته مزاح خوش طبعی وي نبی علیہ السلام ګور منډي و لیکنه عاشق ما رسوا عاشق ور منډه کده د رسول پیغمبر اسلام تاسو دې سویل مشکات کنه دی ویلې دغه د پاره دي کنه نو خیر بهر حال یو د استهزار د مبي ایوبا چې الکه چې قلم راشي او جماعت کې ته چې دا قلم په سوري او دا په سوري دا خو حرام دی او یو دا چې مبیا باروي او ته دغه سوداو کې نو دا جایز دی بخاری د ما څخه کې څوک اخلي او اچ ام سید چاپ دی او کاغذ سپین دی او داسې دی او زلفې دی مثلا جائز دی حاجم بیا په مسجد کې واچي کې دی بیا معنا ده لیکن دې کې امام بخاری دا نه وایي چې ته لین دین په جمعات کې ذکر د سودا په جمعات کې کول شي معنی قران ویل شي درس کول شي وا په دې پیسو اغستې شي چې وا ګټنی وا شلنی وا رندنی وا فلان کېنی می خطا سي او خدا سي تقریر ته کول شي کنه دا ذکر دې به د شرا ده په منبر باندې په جمعات کې آسان به شابه منډه کا دا ګوره دا مسله ته مخکې ویل په مغازیو کې دا بریره چې وکنه دا د یو قوم نوکر وا او اغیدا آزاد کړه په نه او قیو باندې او یو او قیه چې کمدانو دغه د 40 روپو مقدار وي نو دی تقریبا سلو او قیه دی ورکړي وي 15 او قیه دی په ذمہ پاتې وي او دې ته ویل شو چې دا 15 او قیه په 15 کالو کې راکې نو بیا به آزاد شي حضرت عائشہ به سخرانا او تاسو په ما باندې زما مولا شرط لګولې دي نو تاسو وای حضرت عائشہ ورته یې بدل نه او قید کما او غید تا په ما باندې خرڅ کی خوشتا ولا میراث مال هغه زماوي الولاء لمن اعتق دا چلان خپل مولات وي
هغه ټیک د کې عائشہ پیسې راکې تا اخلي نو موږ به تا په خرڅ کو خوستا ولا به زمون کوي دارانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی نبی علیہ السلام عائشہ ته وی تواخلا دا بریرا او ولا ستاده بیا نبی علیہ السلام په جمعه کې تقریر وکړ چې افسوس ته په دې خلکو باندې چې دوی عقد کوي او په هغه باندې شرطونه لګي هر هغه شرط چې خلاف شرعي وي اگر چې غسل شرطونه وي دغه هیڅ اعتبار نشته الولاء لمن اعتق بس هغه مسله ده قالت عائشہ اتتها بریرہ رالد غبریرہ تسالها فی کتابتها چې دینه مطالبه کوله په بدل کتابت دي فقالت عائشہ ان شئت اتيت آلکی کستا خو زبستا خاندان ته ورکم پیسې ويكون الولاء لي استا ولا بزماوي وقال آلوا او آل دي ان شئت کستا خو خوي اتيتا ما بقیا راکرات سپیسې چې پاتې وي او ولا بزمنګوي سفیان وی مرتن ان شئت اتختها خوش عائشہ بوي کستا خو زبتا آزاد ويكون ولاء لنا استا میراث بزمنګوي فلما جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چراغ پیغمبر علیہ السلام ذکرته ذالک عائشہ به دا خبره ما نبی علیہ السلام ته بیان کړه فقال ما ته نبی پاک کوئی ابتایها واخلتا فاتقی آزادکا فانما الولاء لمن اعتق ولا دغه چاته چې آزادو لوکل ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم المنبر وقال سفیان مرتن سفیان فصعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخت نبی رسول په منبر فقال ما بال اقوام سره حال دا قومونو یشترطون شروطا چغیزان شرطونه جوړي ليس فی کتاب الله هغه شرطونه چې الله په قانون کې نشته من اشترط شرطا ليس فی کتاب الله هغه چا چې خود یو شرط چا د الله په کتاب کې ني فلیس له مسلمانا فلیس له نشته لپاره دغه اجابت دي شرط ان یاد شو فلیس له نشته دا شرط قبول د شرط لپاره دیږي یعنی دې هغه مستحق دي شرط وین اشترطا 100 مره رواه مالک ان یحیی عن امرا ان بریرہ ولم یذکر سید المنبر دا الفاظ دي بعض روایتوں کې سید المنبر نشته ده قال علی المدینی قال یحیی ابن قطان وعبد الوهاب ان یحیی عن امرا نحو وقال جعفر ابن عون ان یحیی سمعت امرا قال سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها جی گورا دو مسئلے التقاضی لخوا تقاضی طلب د قضا یعنی طلب د فیصله په جماعت کې یو دارنګي فیصله کول په جماعت کې قاضی فیصله په جماعت کې کول شي مدعی او مدعی طلب د قضا په جماعت کې کول شي جی مفتی صاحب دې سړي باندې ما روپۍ دې مال نه راکې مفتی صاحب له کور کې پیسې دا جایز دي والملازمه فی المسجد او اسارول د قرضدار په جماعت کې ملازمه د لزوم نه ده راګیرول د قرضدار په جماعت کې ستا قرضدار جماعت ترانه دا ته لکه ځان پیسې راکړه ایتر بکنته دې ځکه به ناشته سوچلې پیسې نه راوړي دلته په ناشته انور سوای نه جنگ منګ نه کې دا جایز دي اسارول ملازمه من پیشي اسارول د قرضداري په جماعت کې جایز دي شابه آسان دي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضي ابن ابي حضرة دينا كان له عليه كعب ذکر کوي انه تقاضى ابن حضرة دینا ابي ابن كعب یعنی کعب بن مالک وی عن کعب من عبد الله ابن کعب د خپل پلان ذکر کوي چې کعب ابن مالک جو تقاضا ابن ابي حضرة مطالبه وکړه د ابن ابي حضرة دینم د خپل قرضې داسې قرضه چې کان له عليه چې دا کعب ابن مالک قرضه په ابن حضرة وا او دا مطالبه په جمعه کې وکړه الکه ما پیسې راکا فرتفات اصواتهما
اوچت شل आवाजونه دوی یو دربکم بل اوس به د ناخلمه بل ویرا خیر دک اوس به د ناخلمه आवाजونه زیات شو حتی اسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې دا आवाजونه دوی واوردل پیغمبر علیه السلام او فی بیتی حضرت پکور کیو فخرج الیهما نبی اسلام دوی تر اوته حتی کشفا سجفا حجرتی تر دې چې اوچت کړه نبی علیه السلام پرده د خپلې حجره لکه ورته پرده وکنه ایراو وکړه اوچت کړه ورکه ودرې ده په څوک یې وای جماعت کې شور کوي فنادا حضرت आवाज وکړه یا کعب اے کعب ولبیک یا رسول الله قال زامن دینکا من دینکا پرېګدا د خپل قرضینا هاذا دمرا اے زامن دینکا هاذا شردا سوګه زامن دینکا هاذا دمرا پرېګدا دمرا واو ما الیه اشاره ورته وکړه اے الشطرا هاذا اشاره اشاره وکړه د اشاره تفصیل اے الشطر نیم قال لقد فعلت يا رسول الله قال حضرت قم فقضي پس اس پہ قرضہ ورکا دا باب ابن ماجہ کی 55 کی راضی ابن ماجہ صفحہ 55 اسنا پای کې دا چې مطالبه منع ده د امام بخاری مطالبه جائز ده خو بشرطی کې چې آداب مسجد منحوس وي او پای کې رفع الصوت نیوي دا روایت بخاری کې ان قریب را روان دي صفحه 67 کې دا پورې صفحه 67 دا بالکل چې حدیث خلاصي کې صفحه 67 تقاضا ابن ابي حضرت دینن کان له علی فی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرتفعت اصواتهما الى اخره پوښي دارنګ دا حدیث په 373 او 326 کې مرাজি جی مخلا باب کنس المسجد باب دې په بیان د جارو کول په جمعات کې کنس معنا جارو کول صفای کول د جمعات و التقاط الخرق او اوچتول د چیرو او د تیګرو د جمعات نه والقضاء او د خصو خاشاک والایدان او نری نری لرګي او بصر کی او دا جمعات کې قاضونه پراتی دی هغه اوچت کا وخته پراتی دی خپل راوځي خاصه می داسې کوم دا وګه دا سوي چې تون کې سړیا وصله واسطه دا خیال دی نو زه په دې چيري پراتی دی هغه اوچت کا زه په دې وخته پراتی هغه اوچت کا او شو کنه جمعه صفا کا نو کنسل مسجد جارو کول د جمعات فرض کارے د کوهات طالبان فاروق وغیرہ دورغنی فاروق وغیرہ د زکریا جمعات کی ز دیاکی دغه نه حیران شوم او فاروق په کې دمر غټه غټه کیروم وکنه ټول کې مشهور او امام مو مزبم کو جمعې پر د سار کم سے کم 1 घंटा 2 घंटे باندې په جمعه صفای باندې په سایلوټو باندې په نالو باندې او جمعه د بار یو ناله ده باټه به ډکولې پای کې بیا ورو الله اکبر ما یو واقعي تواضع خشه بعض عجیب مخلوق او باید طالب دمر سستی چاغې دلته چې ته پټې ډوړې لګې ده لګې ورګونو اذان نشي دوا کول انو کنسل مسجد جمعه صفا کول والتقاط الخيرق وچاتول چیرو والقضاء او د تیلو کان خذو خاشاک والایدان او ټوکري د لرګو ټوکري شیدلې وای زما تاسو ته شیدلې وای تاسو وای شیدلې پیژنې نه نه سړي ځکه نشابه سان دې کنا شابه خلاصوا ان رجلا اسودا یو سړیو تو رنگي او امراتن سودا یا یو خزه و تور رنگي کان یقوم المسجد
چاغه به نگرانی کوله د جمعات یعنی صفای به کوله فماتا دا سره مرش یا ماتت شي په دې کې شک دی خدا شک چې ده کنه دا سره او کې دا خزوا دا شک دراوی نه ثابت ته عجیب خبره مې وکړه دا شک دراوی نه ثابت دی چې راوی هم ثابت دی دا ثابت انا بي رافینه دا شک چې دا سړیو کې خزوا دا دراوی نه ثابت دی چې راوی هم ثابت دی او علامه بیاقی وی چې داخله چوا دا محجن وا او ان شاء الله اوس موږ ته بل روایت را روان دي حضرت تاسو پای کی تفصیل وکما فصال النبي صلی الله علیه وسلم عنه نبی رسول الله ته پوښتنه کو بار دي سړی الګ جمعات خچن دي هغه جارو کون کې سړی سي شو فقالوا مات او مر دي فقال نبی رسول الله افلا كنتم ازنتموني بي ايول تاسو زموږ خبر کړی داغي په مرګ دلوني على قبره مال خبر راکې دی په قبر یا علی قبرها فاتا قبره فصلى عليها نبی اسلام باقی باندې جنازه وکړه اوس ګوره یو سړی چې مرشي او دغه په قبر جنازه نشي نو زمون پولیس باندې درې ورځې پورې جنازه کیږي یا علماوی چې ماهرین ارض نه به تاسو کې چې د دې ځمکې څه حیثیت ده دا مړې سو پورې محفوظ ساتل شي په کېږي درته ماهرین وي چې یو ورځ ورځي لاسره دي پینځره دي شلره دي نو ټیک ده ټیک شو او امام شافعي سے فرمایي چې په قبر د چا جنازه جایز نه ده اوس نبی عليه الصلاه والسلام د خزي جنازه ولې وکړه نو تاسو دې عاشق لیکلي دي چې دا د پیغمبر علی السلام خصوصیت دی بس دغه جنازه یو ځل شوی دا تکرار د جنازې د پیغمبر پاک خصوصیت دی دیم جو اندر عاشق لیکل دی په نبی علی السلام باندې د هر میت جنازې ته حاضر الفرض عین د په دې اتباع سره پیغمبر اسلام جنازه وکړه درېمه خبره مسلم کې بدر تراشی هغه 310 صفحه کې نبی اسلام ان هذه القبور مملوءه ظلما دا قبرونه چې په تیرو ډکوي الله زما په دعاګانو په دې کې رڼا پیدا کړي نو 310 صفحه د مسلم په بیان کوي اوس وخت کم دی او دې ذکر راغی چې دا سړیو کې خزوا او ما د ته چې دا خزا اوس ان قریب حدیث را روان دي دو حدیثه بعد چلو شابه باب دې په بیان د حرمت د خرڅولو د شراب په جمعات کې الکه د جمعات کې شراب خرڅول حرام دي سکلم حرام اوس سوال دا دی چې تحریم یو تحریم د تجارت دی یو تحریم د شرب دی نو حرمت د شرب مخکې نازل شوی وو البته تحریم د تجارت رستو راغلی دی نو په دې اعتبار سره دی باب کې فقط تحریم د تجارت ذکر کا یعنی صرف دانه چې سکلی حرام دي بلکې خرصول حرام دي یو دیمه خبردار ده چې تحریم شرب او تحریم تجارت به یک وقت راغلو لیکن دی باب کې چې کوم حدیث ذکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې حدیث اعاده ذکر کړي وا چې بعض نیوی خلق رااله چې ته تحریم خمر پته نه و یا د تحریم تجارت پته نه و نبی علیہ السلام چې شراب خرڅول حرام دي ښا لکه څنګه مسلمانان په انګلند کې شراب دکانونه دي په خپل نس کې شراب خرڅي انګریزان خدا شراب بنس کې هغه تجارت دي الکه شراب خرڅول حرام دي وزانه جو حرمت اوس راغی نه حرمت شرخ په خانه دي حرمت تجارت په خانه دي خدا نیوی خلق نغی ته وی چې الکه شراب خرڅول حرام دي جی
حدثنا عبد الله عن ابي حمزه عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت لما انزلت الايه هر کچ نازل شو آیتونه د سورته بقره فی ربا په بعد سود خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم المسجد فقرأهن للناس نو په خلق یلستل ثم حرم تجارت الخمر بیا اعلان وکړه چې شراب خرڅول حرام دي تیشو دا نفس تاکید فی شناعت ته یو حدیث مخه باب سره لګي باب الخدم للمسجد باب د بیان د ساتلو د خدمتگار جماعت لپاره الکه جمعه صفا کول پکار دي د یو خادم ضرورت ده چې خادم وي او جمعهتون صفا ساتي ما ډیر تعجب ده په دې خبره زم په علاقو کې غربت او بخا په زمانہ کې خو بیا په جمعهتونو کې خادمان بری ساتل او تقریبا پورا محلي والو ایله نوکری پیسې میسي ورکولې دلته تمره مالداری دا چې د حد نه سیوا ده خدا شي په کې نشته الا بلا بغردنی مولا بس جماعت دې صفا کوي وشګنا او هغه لپاره خدمت خادم ساتل هغه حالانکه ا دې غنو امصاد یو ګډه به کې څه مشکلات دي امام بخاری جماعت له خادم ساتل پکاره شابه قال ابن عباس رضی الله عنه نظرت لك ما في بطني محررا حاجی د مریم والدی ویلو زما الله نظر می منل تعالی دغه بچی چې زما په خېټه کې ده آزاد کړی شوی اے محررا للمسجد يخدمه ما نشوا آزاد کړی شوی لپاره خدمت د جماعت معلومه شوا چې د خادمانو ضرورت شته او دا سلسله په خیر قرون مخکې هم موجود و قال حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه او رجلا كانت تقم المسجد دیبا نگرانی جمعه ولا اسراوی ابي رافع وی یا ابو هريره وی ولا اراه الا امراه التموي کنا شک د ثابت نه ثابت شو اوس ابو هريره لا اراه الا امراه یا بی رافعی چې دا خزی وا بل سوکنو فذكر حدیث النبي صلی الله علیه وسلم انه صلى على قبرها